پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ او په دې باندې خپل خبرې ختمول غواړم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه مشهور صحابي فرمایي چې زه حرم شریف ته دننه شوم، الله پاک دې موږ بار بار زیارت نصیب کی او خدای پاک د خانه کعبې دغه طواف او زیارتونه او حج عمرې تر قیامت پورې جاری و ساری وساتي. حضرت ابو ذر غفاری سے فرمائی زه حرم شریف ته دننه شوم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د خانه کعبه شریفه سوری ته تشریف فرماو ناستو. انتهیت الی النبی صلی الله علیه وسلم وهو جالس فی ظل الکعبه. نبی پاک مبارک د خانه کعبه شریفه سوری ته تشریف فرماو، زه ورنږدې شوم. فلما رآنی چې زه کله ولیدم نبی پاک مبارک نو ماته ارشاد فرمایلو چې خسر الاکثرون، هغه خلق تباہ و برباد شول چې څوک زیات دي. تباہ و برباد شول هغه خلق چې څوک زیات دي. ما عرضکو یا رسول الله فقلتو فداک ابی و امی من هم. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک دي چې تباہ و برباد شول؟ نبی پاک ورته فرمایي قال هم الاکثرون اموالا. نبی پاک فرمایي چې هغه کسان تباہ و برباد شول چې څوک مالونه جمع کوي د الله پاک حق نه ادا کوي. هغه انسانان تباہ و برباد شول. او موږ تاسو هغه چاته به کامیاب وایو چا سره مال و دولت زیات شي، که هغې نه صدقه او زکات ورکوي که نه ورکوي، د موږ دنیاوي معیار دا دی چې چا سره مال و دولت زیات وي. او رب نبی پاک فرمایي چې هغه کسان تباہ و برباد دي چې کومو کسانو سره مال و دولت دی او د الله پاک حق نه ادا کوي، چې هغه زکات دی او صدقات دي. نو حاضرینو زما گزارش دا دی چې رجب المرجب کې او په دغه زبرګ او بزرګ میاشت کې چې کومو کسانو عادت دا دی کال په کال باندې چې چا باندې زکات فرض دی، پکار دی چې دې میاشت کې زکات وباسي. غیر غریبانانو ته، مستحقینو ته، مدارسو ته، جماعتونو ته، اسپتالونو ته چې څوک هم په کم مصیبت کې مبتلا دي، مریضانو ته دعایانې واخلي. د چا کور کې کټه اوړه نشته هغوی ته کټه اوړه واخلي. د چا نور قسم مشکلات دی هغوی ته مشکلات حل کړي، زکات وله ورکړي. احسان په نیت باندې نه. نبی پاک مبارک کتابونه لیکي چې کم شی زکات ورکوونکی ورکوي د هغې نه قیمتي څیز سوالګر او قیمتي څیز فقیر ورکوي. چې شی فقیر څه ورکوي ورته؟ چې انسان مال ورکوي مالداره کس، او فقیر وله دعا ورکوي. فقیر ورته دعا کوي او مال نه په څو چنده باندې دعا چې ده افضله ده. نو چې کوم فقیر درکوي هغه ولته ته نه ورکوې چې هغه مال دی. نو غرض مه دا دی چې خپلو مالونه زکاتونه ویستل پکار دی، غفلت کې نه دي ساتل پکار. مونږ په خپل نبی پاک باندې ایمان دی او ایمان زمونږ تقاضه دا ده چې نبی پاک فرمایي چې خپل مالونو له حفاظت ورکوي. نبی پاک فرمایي تباه شول او برباد شول هغه کسان چې څوک مال ساتي او مال زیات دی او زکات نه ورکوي، د الله پاک حق نه ادا کوي، تباه او برباد دي هغه کسان. که څوک د تباهۍ نه ځان ساتي او تباهي چې آخره نه ده کړې، نبی پاک فرمایلی دي هغه پاک زبان باندې دا کلمات راوتلی دي چې کم زبان باندې مونږ الله پاک قل هو الله احد پېژندلی دی، کوم قرآن کریم په کوم زبان باندې ادا شوی دی، هغې زبان الفاظ دا دي چې تباه او برباد دي هغه کسان چې څوک زکاتونه نه ورکوي. پکار دا ده زکاتونه ورکول پکار.